بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم دی ګنو نقصانات مو ډیر بیان کړلو. دی ګنو یو نقصان دا هم ده څه ګنو کولو دی واجب نه وو قسم خرابې پزمکی کی پیدا کیږي او به هوا غلا میوه دا بنکی ناکسب وی الله تعالی ارشاد ده څه پزمکی کی په وچی کی په ځنګل کی څوره بګور ده د انسان دی اعمالو دی واجب نه ده څنګه په خپل لوز باندې کوم اعمال کوي هغه به د ملایو دی واجب نه ده. او امام احمد رحمت الله دی و حدیث په ضمن کې دا فرمایلی دي څه مو دی بنی امیہ په خزانو کې غنم دنی وکتلې دی خجورو دی زړی برابر ایوا غنم دناوا په وی هغه کې مو وکتلې یعنی کڅوړي کې او دا یو بنی لګلیو چې دا د زمانی دی عدل کې دا پیدا وشوي دا. او بعضو سحری چې کوم دي سحرا ولا خلک دی هغه بیان دا غته مخ کې زمانی کې به کوم میوه د نن سبو میوونه غاټه وا او څکله حضرت عیسی علی السلام روشي چونکی د عیسی علی السلام راتلل کې به ډیر خلک دی الله تعالی خبره مني اطاعت وکي او زمکه به ګناونه ختم شي او برکتونه به واپس رسی. تر دې پورې چې حدیث کې راغلي دي سيو انور به دا یو جمود لپاره کافي وي او دې سویری لوندې باغو کې نسل شي او دی انګوري وا غونګه به دوره غاټه وي څه په یو وغ باندې باغا چول شي. نو دینه دا معلومه شوله چې د نن روزانه کومه به برکتی ده د دې مو خطاونو او د مو دي ګناونو اثرات دي. او د ګنو یو نقصان دا هم ده چې د الله تعالی عظمت زړه نوزي. د الله تعالی ول عظمت زړه نوزي اوندا د الله تعالی عظمت ته وتل چې سړی د ګنو کوي دا اندا واجه ده چې سړي زړه نه د الله تعالی عظمت وتل ده کچې ته د الله تعالی عظمت د الله تعالی لوی دی په نظر کې څه کتل شو به بدی دا ګنو نه کوله ازګه دا سړی د خلکو په نظر کې خور او ذلیل وي. نن غانی بجانی فلمونه قتل عریانی فحشی دمتوب ګړیدل او خوش کرنرینا د ګيري کلول زنانا په نړۍ لباس اچول بزرونو کې ګرځیدل او سبي وختي په موبایل باندې پردای زنانا سره غږیدل. دا واجه صرف دا چې موزړه دی الله تعالی لوی وتلی دا علای مون نذیر کې اڅ نه د زکه مون دا ګناونه کیږي ورنه چې سړي په نذیر کې الله سوا به دا ګنو سره تصور هم نشي کېدل چې سړی وکی څه کوي دی مطلب دا چې مو په نذیر کې الله څه دانا او څه کله مو نذیر کې الله څه نوي نه به مو په خلکو نذیر کې څه نوي ورزيبو بیا دا سړی ذلیل شي او خور بشي بیا. او ګنو یو نقصان دا هم ده چې الله تعالی کوم نعمتونه وکړي دا نعمتونه بونه وغلي بلونو مصیبتونو کې به گیر شي او چوته د زړه کې دا شک پیدا ونه شي چې را سړی په ګناونو کې ډوبي او ته وایي چې را دا خو ډیر زیاته او خوشاله کې دا په مزو کې دا د ډیره د خطرې ولا خبره ده لکه وړ کې ته استاد سنې تو درا دوی چې سبا اساسي څه تني بس سبق نه زګي بیا بلکې دا سوچ ویني گئی سنن 15 لاخ نه کې رو سبو کې د شلاس لاختي روکی. حضرت علی رضی الله عنه شود دا فرمایي سيو بلو یو مصیبت دا دنیا ته نه رسي مگر دی ګنو دی واجینا او ایوا بلو یو مصیبت هم نه نرکیږي مگر دی توبې دی واجینا. الله جل شانه فرمایي چې تاسو باندې کوم مصیبت رسي اځي تاسو د اعمالو دی واجینه رسي او ډېری خبر دي چې الله په کې تاسو مفکې یعنی دې سبب دی واجینا الله تعالی کله چوتا نعمت نویر کیو ته بدالي کی یا چوته ویر کړی دي دا د خپل ذات دی حالات بدلول دی واجینا چې چو حالات بدل دی الله په کې ته نعمتونه ویر کوي او چې چو بعد حالات بدل کړي هغه ته الله په نعمتونه ونخلي. او د ګنو یو نقصان دا هم ده څه ګناه کول دی واجب نه انسان مو شیطان مسلط شي
زکه ته دی الله پاک اطاعت کول دی الله تعالی فرمانبرداری کول دی وا کلا ده او چې کلی کې کلی کې ته سړی نوسوي نه خپل د خنونه باچوي او څکه کلی نه بار روزي نه د خنغه باندې حمله کوي اندازې څکه یو سړی دی الله پاک فرمانبرداری کوي د الله تعالی په کلی کې وي او څکه نه فرمانی شروع کوي نه دی الله تعالی کلی نه روزي شیطان په دې باندې مسلط شي بیا شیطان دی زړه دی ژبې دی لوس دی خپې دی سترګې دی غوونه غرض ده ټول بدن د په ګناونو کې غار کی او په ګناونو کې ډوب کی بیا او دی ګناو یو نقصان ده هم ده چې دی الله تعالی رحمت نه سړی نه امید شي دی واجب نه به دو توبه نه کوي او بغیر دی توبې نه مرشي یو سړی ته چې مار په وخت وایي چې لا اله الا الله وایا هغه خپل غانه شروع کړل دا نن الله تعالی مفویو کی ایمونو جوړ نه سره دوره په غانو کې ډوب دي صدا خیر به څه کیږي او بل سړی په بری کې درغلی او چې غانه شروع کړه به دا خبره وکړه چې مو ته کلمې څه فایده راګړي اوس پر کلمات نه دیلی او دوره ګناونه مګړي اذا خیر کلمه ونه لاندې سي دنیا نه لړلو اندې سي بل سړی په بری کې لیکلي چې کلمات یې راکا څنګه ته زیرا کزه کلمه وای نه مو ته څه ملو شي مو اوس پر علم ځانه دا کړه اندانو منایس مارګو دروللو او بل سړی ته اندې سي ویلو کتاب لیکلي ته کلمه وایا اته هغه وای د زغ سره کلمه مننه اندی الو ته کی مارګو دروللو اند سی وکای لیکلیا څو ته وای ته کلمه وای چیرې موجه بچونیولې کلمه مونږ نشیلا یقین وکړه سړي دوب او دې درد ول خبرې دي نن مسلمان یقین وکړه دور الله پروايي سره ژوندۍ دی رہی دور ګناونو کې ډوبه ژوندۍ دی رہی سموته دا سره احساس نگی چې ورځي مو ته مر رسیو یلا په مخې بودارو یقین وکړه دې نقصان ول خبرې دي دې نقصان ولا هو دې ګناو یو نقصان دا هم دا س انسان دی الله پاک هغه کوم احسان دا احسانونه پویر شي سکم الله انسان ته وجود وکړه دا او دی الله تعالی نعمتونه دی ورني سار نه ونی سیخ بو پوری دی الله تعالی نعمتونه دی جسم یو اندوم وګورا څوره قیمتي ده چونکی دا نعمتونه مفت ملودي دی وجنه زړه کې دي څه قدر نشته څه وقعت نشته دا خدای د نوږي کچې دا بدن په اعضاء کې یو اندوم یو عضو دي د نقصان ورسیږي به وسلی ته پاتې ولګي دا څوره لوی نعمت ده او څوره لوی نقصان سلی ته ورسیدلو سترګه څوره لوی نعمت ده ژبه څوره لوی نعمت ده صحت څوره لوی نعمت ده کوم رزق څه سبي بيګي مو دی الله تعالی ولا خروج څوره لوی نعمت ده څوره لوی سنوت دی الله تعالی په مو باندې صلی الله تعالی مو باندې بشمور نعمتونه دي خنن ګناونو مو دره ډوب کړیو څو مو خبرو کې پریز نه کوو او یو کور کې مو پریز نه کوو نو واجه دغه د الله تعالی مو مانی کړی مو مانی کیګو نه دوره سنوت الله مو سره کړی مو یلای وا خبر نشو منل څنګه مو دي ګنو ما کې او مو ګنو نه پریدو دین دا مولومیږي سمو الله تعالی کوم احسانات یا مو پویر کړی او دی ګنو یو نقصان دا هم د زړه باندې زنګ ولګي کله انسان ایوا ګنو وکي زړه باندې وا تور ټکي ولګي بل ګنو کی بل ولګي بل ګنو کی بل ورګي وز ټکي به څنګه وی چې دا الله ته معلومه هکه توبه یو بس استغفار یو بس الله په دا ټکي وته نریږي او کبه دو ګنو مسلسل لګیا کوي ورورو زړه تک تور شي بیا دې زړه ته حق خبره نه نوځي د زړه بالکل غفلت کې ډوب شي او بیا ګناه کول دي ته سره احساس هم نه کیږي خفقيږي مور بنینا او سره دي دا سوچم نه وي چې دا ګناه نه خطبه وبسا بس بیا زړه باندې زنګ ولګيږي او د ګناه یو نقصان دغه هم دا صبرون بانشي ځکه څو ګناونه نو ست ژوندۍ کې هم اثرات دي ګناه د ډیر عظیمه ګناه ده د ګناه دی واجنه الله پاک برنه به بندوي او د ګناه یو نقصان دغه هم د سړی بیماری او سره پیدا کیږي او داسې بیماری پیدا کیږي چې هغه بیماری نه مې بالکل دغه نه یریدلی سکله ګناه کیږي انسان په بدکاری کې فحشه کې بدکاری د زونو حکمه فحشي خور مور د خزي بچایو د نرینا د زنانا هیڅ ادب په دي نشي بس څه کوي عریانی لکه د نن سبا عریانی عام ده دا پلو کیږي او الله تعالی د بیماری پیدا کی څنګه د دیني کونی پلارونو هغه بیماری بالکل نه وریدي لکه نن سبا ټیم کې ایډز وګورا
دی ایډز طوفان د یو قسم ته په دنیا کې دا خبره پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه 1400 کال مخکې خېلی دي او دغه ظهور وسی وشولو نه عزتمندو خوګورونو مشرونو کشرونو عزتمندو دا ایوانن موکادا یقین وکتبه وبسه سار نوونی سیخ بو تعالو پوری سدی حضور صلی الله علیه وسلم څنګه چهره مبارک وا کوم نو جوانان کوم مشرون ګیری کلی نن موکادا یقین وکه توبه وبسه کګیره کاله کی څه بده ته ملوشي او کګیره د پرې دولت څه بده نه لوړ شي حکم اس کم دا بده ته ملوشي سدی حضور صلی الله علیه وسلم سنت په ادا شي او الله بور باندې خوشحال شي ګناونه به ختم شي برکتونه به باندې شروع شي او مار په واکه بلا په کلمات ته نصیب کی نو یو انتهایی ادب نه ډاک سوال او عرض او التجا دا او سکوم نو جوانون په کومي ګنو کې ډوبي توباونه وبسه او مارګي څه پاتې نه لګري سينې بغیر دي کلمې دنیا نه لوړ شو یا ډېر نقصاناتو سره مخ شو الله تعالی دې متوسط په دې عمل کول توفیق نصیب کی آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.